أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اهدنا الصراط المستقيم يلا مجتهدیت روکی مشتوشی صراط المستقیم سخل یار دی سخل یار هدایت روکی دی سخل یار رهنمایی مو فرمایا صراط الذین انعمت علیهم یار دی اغو خلقو انعمت علیهم چې تو انعام پکړه دا غیر المغضوب علیهم نا دی اغو خلقو یار چې اغو منته دی تو غضب نزل شو دا دی او غصه په تو نزل تو ولا غصه په اغو منته نزل شوی دو تپ غصه شوی په اغو خلکو ولضالین او نه دی اغو خلکو چې اغا گمراه دي اغا براه دي بل لیار نه اړېدلې دي. پرمو دا خبره کړې وا چې سورۃ الفاتحه کې او سورتونه دي سوري او آیتونه دي. هغه کې پهله درې آیتونه چې دي دا خاص ته الله رب العزت ته پر دي. او بیا مانس کې چې یو آیات تا ایاک نعبد و ایاک نستعين دا د الله او د انسان دوړو دې پر ده. او بیا چې درې آیتونه دي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دا صرف د انسان دې پر دي. او بیا د کوم ماس کې چې آیات تا ایاک نعبد و ایاک نستعين دې کې هم برابرې دو ایاک نعبد یا الله چې موږ صرف د تو عبادت کو دا د الله دې پر شو و ایاک نستعين او یا الله موږ صرف د تو نه مدد غوړو دا د انسان دې پر شو چې دې کې د انسان مدد خبره شوه دو الله مدد کوي نو دا انسان دې پر ده. یعنی درې آیتونه چې هغه د الله خاص ته الله دې پرو دی اغي تعریف دی اغي احدیت دی اغي سمدیت دی اغي صفات دی اغي الوهیت دی اغي ربوبیت دې منته خبره وا. او د یو آیات مانس کې د الله او د الله بندګانو دې پرشوال او مخ کې چې درې آیتونه دي دا بیا دی الله بندګانو دې پر دي خاص. په دې منته مسلم شریف کې یو روایت شته ده او ان شاء الله هغه اخره کې بیا بیانو حدیث قدسی ده. نو نن چې د آیات تا اهدنا الصراط المستقیم یا الله مستسخ لیار روکه هغه لیار چې هغه سخ وي مستقیم وي صحیح وي د کې انسان الله نه هدایت غوړي. او هدایت یو داسې شایده چې دا صرف الله ارکواشي بل چا په قبضه قدرت کې دا نشته ده چې دا چاته هدایت ورکي. نه مولوی صاحب سره شته نه مفتی صاحب سره شته نه بزرگ سره شته نه صحابي سره شته نه نبی سره شته نه رسول سره شته. هدایت چې دا او هدایت ارکونه ولا چې دا صرف یک یو دا هغه صرف الله رب العزت ته دی وجنه دا یو داوود یو ډیره جامع داوود دا ډیره مزدور داوود دا چې اهدنا الصراط المستقیم. او بل دا چې الله نه چې ته څومره شینه وړې وګړه که ایتو دې پر په دې کې फायदा وی خو الله به دنیا کې دیر کی او کدی ته دې پر په دې کې फायदा نه وی الله ته نه درکې او به چې ته کومه د وه غوړې اغه الله قبلې داسې نه دو خو نیمه د داسې وی چې دالته هغه مختلف صورتونه دالته کې قبول شي او ته ویني چې څه دې وشتیا ملاو شي یا داغه دو الله پاک ته ذخیره کی قیامت پورې سي بیا وی چې انسان حدیث کړي مفهوم داسې دا چې انسان وی چې الله چې دې مو یو دعا نه قبول شوی په دنیا کې چې په عدالت بدلا مې راوړل نو د هدایت د و داسې دو چې الله پاک دا خامخا قبلې ویل چې د هدایت ارکون دا صرف الله سره خاص تا
به هر شاته وغواړه الله به نه کي ډېر خو هدایت خامخا چې انسان صحیح زړه سره الله نه وغواړي بیا الله پاک هدایت ورکوي. به هدایت یو هدایت دا ده چې موږ په سترګو په خولې چاته وښیو چې دا سیخل یار تو دا وکړه. بل هدایت دا ده چې یو سړی ته په هغې لارې روان کې ته وایه چې بې دا لمونځ او داس کوه دا سیخل یار تو الله فرض کړی دی. لمونځ د دې به حساب کتاب کېږي. ګپ نه ده چې ته پروت یې بس څمله زه بوده وم بس صبیر چک شه ډپټی ته لوړ شه ډپټي وکړه بیا هلته څمله ما لمونځه نه خبر وي ما او داس نه خبر وي. ته یو سړی روان سې چېرته د لمونځه منته یې ودرایه یو سړي ته ته دا وایي چې بی د لمونځ کوه دا یې واته که یو سړی روان سې چې بی دا جماعت ته دلته لمونځ کېږي دا لمونځ داسې داسې وکړه. نو هدایت دو طریقو سره ده. علماو په اصطلاح کې یوې ته ویلی شي اراء الطریق او بل ته ویلی شي ایصال الی المطلوب چې ته صرف چاته لیار وښیه بل چې ته مطلوب ته ورسایې. بله خبره دالته دا دو چې دا دو ډېر خلک داسې که نه ډېر خلک دا ډېره دعا کوي ډېر عجیبه عجیبه خبرې کوي یې چې موږ قرآن منو موږ حدیث منو موږ قرآن ولویو موږ حدیث ولویو. او تاسو ته مې وایي چې دا جمع دو په هر لمونځه کې انسان غواړي. که چېرې قرآن او حدیث مطلب دغه وي د کوم خلک چې دا دعا کوي چې دغه د دې چې ترنګي قرآن او حدیث پیش کړي کدی مطلب دا وی خو به خو بدلته داوا چې اهدنا الصراط القرآن چې الله مشته د قرآن ولا لیار وشه یا اهدنا الصراط الحدیث یله چې مشته دی حدیث ولا لیار وشه ځکه چې دی چې صرف قرآن او صرف حدیث تا خو الله دا یلی دی چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ته متا سیخل یار روکې چې هغه سیخل یار وي. بیا سیخل یار کومه دو صراط الذین انعمت علیهم سیخل یار هغه دو چې کوم خلکو منته دي تو انعام ده دي تو نعمتونه دي غیر المغضوب علیهم نه دی هغه خلکو یار چې ته په تو غصه په هغه منته نزل شوی دو ولا ضالین او نه دی هغه چې هغه گمراه دي هغه بیراه دي. اوس دا د و چې د سیخې لیارې موږ وغوښتله بیا مخکې د دغې دو الله پاک دوه صورتونه بیان کړل یو مثبت او یو نفي چې دا صراط الذین انعمت علیهم یا الله مشته د هغو خلکو لیارو کې چې هغو منې د تو انعامات دي دا مثبت. بل صورت دغه د اوڅ دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه دی هغه خلق لیار چې ته په غوسه شوی او هغه خلق چې گمراه دي. نو دا دوه شینه مثبت او نفي دواړه دوا پکې روغله. صراط الذین انعمت علیهم هغه خلق لیار چې هغه منی دي تو انعامات دي. اوس الله انعامات پوچا دي قرآن مجید بل ځکه دغه آیات تفسیر کوي من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین حسن اولئک رفیقا چې هغه انعام ولا خلق څوک دي نبیون دي صدیق خلق دي او شهدا خلق دي او نیک خلق دي. دغه خلکو منته دا څلور قسمه خلکو منته الله پاک انعام کړل او چې کله آیات کې مجداوي چې من النبیین دنه یو خلق وتل چې هغه ته مرزیون او قدیانیون یي ویلې هغه چې کوم د واقعي او کوم خلکو په لیار منته چې یو نبی کوم دا هغه نبی نه دا هغه چې تا شروع خطات و لیکل به کول او بیا غي خپل کتابونو کې دمر تضاد رغول چې په وخت توپ کې وا خبره ولیکل بلکې توپ به ولیکل هغه خبره په کې درويخ شو. مرزا غلام احمد قدیانی او د دې پیروکار دا آیات کې من النبیین نو وتل ویل چې هغه په ایمان په نبی نه وروړه او نبی ټیک نو
هغه سیخ لیار کوم خلکو په لیاري چې هغه روان وو هغه سړی چې ټیک نو لہذا دا خلک وتل د نبیانو لیاري نه وتی والصدیقین او صدیق خلق دغه ټکینا رفیزیون وتل شیعگون وتل ویلی چې هغه چې صحابه کرام چې دا صدیق نو او دلته دا خبره دي سره زدا کوي چې صرف ابو بکر رضی الله عنه صدیق نه ده صدیق صرف ابو بکر رضی الله تعالی عنہ نه دا بلکې څومره صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین چې دي هغه صدیق دي هغه صدیق او هغه نیکو حضرت ابو بکر رضی الله عنه چې دا هغه صدیق اکبر دا وټ صدیق دا د ټول دي دشتون کې ټول دي نو دینا رفیزیون وتل چې د رفیزیون د شینګونو لیار چې د چغا صحابه کرام بری کې تصدیق نه کوي دې مثال لا سه وخلای چې بارا پتخون زنګل یا بارا غرنه یو نیر وته ده دا نیر چې دا مدینه مسجد رسید دي ته وب مدینه مسجد رسید دي دی وب نر راسي او صبر آباد کې یو سړی وی چې به یو ابار چې کوم نیر وته ده کنه هغه وب متر راسي د خبرې پېښوي بیا وروي مثال می دا سیر کړو چې بارا باند کې وب یو نهر تور وستال دی وبو اوس هغه نهر وبل یار داسې په مدینه مسجد د صبر آباد ته سي خو لیکن دی وبو دمره کماده چې دا وب مدینه مسجد تنر ورسېدلې اوس لوټ شي صبر آباد کې یو سړی وی چې به بارا باند ولا نهر چې دا غي وب متر ورسېدلې یعنی دې مطلب دا چې موږ چې یو چې صحابه کرام چې دي دا معیار حق نه دي دا صدیق نه دي چې د الله کوم دین د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ذریعے سره قیامت ترسي چې څومره خلق اروندي اغه تر رسوال اغا صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین تر و نه رسیدال او د نن رفیزی او شیعه تر و رسیدال او دا نن په صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین منته تبربزی کې او نربزی کې او چې دا صدیق خلق نو دا صحیح خلق نو دا چې تا عقل منی چې صحابه کرام ته امیر مثال میر کل چا نیر نر ورسېدال او صبر آباد کې سړی ته ورسېدال بل دریم قسم خلق چې دا هغه شهدا دي نه نیم خلق ډیر داسې دي چې هغه جهاد نه مني چې دا جهاد نه ده او شهید نه ده دینه هغه بدعتيون او تل چې هغه د جهاد مخالفت کوي لکه شهید کو جهاد کوي او شهید ته شهید زکه لشي چې دا کوم چې الله پاک د سره ودا کړی وي شاهد یل شي گواه ته چې ته یو شای پسترګو ویني به ته گواه وي شاهد وي موږ ته چې مشاهده دی وکړه ته په شاهدی نو شهید ته شهید زکه لکلی چې الله پاک چې دغه د شهید په فضیلت منته څومره درجات مقرر کړی دي کله چې دا شهید شي د الله په لارې کې څو قرباني ير کی د الله ذات ته پر خپل جان قربان کی به غي روح چې دا هغه ټول درجات کسي ټول مرتبه کسي بغا ویني دی وجنه دي ته شهید یې لکی نو دنه بدعتيون وته بل لا صالحین نیک خلق بزرگان خلق اوس چې کوم خلق بزرگ نه مني نیک اولیاء الله نه مني دین غیر مقلدین وتل هغه یې چې نه مزرگان نشته ده اولیاء نشته بس صرف قرآن و حدیث حالانکه الله په قرآن کې دغه خلکو ذکر کړه او په دوی انعام کړه ده ان شاء الله دې منته مزید خبره کو څه مسائل دي